الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ميراث الجدة قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشافعي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة رقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث عبدها وابنها حي. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا من هذا الوجه وقد ورث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنها ولم يورث بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في ميراث الخالق. تغرق إذا مكانين جدة ميراث الجدة مع ميراث. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. تغرق ميراث الجدي دنيا ترى زوی دنیانا دمړي پلار یاد ساتل دی او پیدا ده نن کوي دمړي پلار دی او د پلار مور دی دمړي پلار دی دمړي پلار دی او د پلار مور دی آیا دا مور میراث وړي دنیا او کنه نو قاعده درته وایم دا پلار نه دی پلار چې د مړي پلار ژوندی وي نو ابویات به میراث نه وړي امویات به وړي ځان پوه کړه ابویات هغې ته وایي چې د پلار مور وي د پلار مور د نیکه مور او امویات هغې ته وایي چې د مور مور دمور دو سبا قاعده درته ووایم وابصر فپلار ابویات محجوب دي چې پلار یې د پلار مور به نه وړي د پلار د مور مور به نه وړي او د مور مور محجوبه نه ده هغه وړي او که مور وه نو ټولې نیاګانې محرومې دي که ابویات دي او که امویات دي فقاعده پوه شوې سمې ووایي ووایم اب د طرف نه چې کومې نیاګانې دي ابویات ورته وایي محرومې دي او امویات محرومې نه دي او چې اموي امه وایه نو ابویات امویات دواړه محروم دي دا ولې اوس په دې لږ ځان پوه کړه د دې یو ابدلا ده یو اتحاد د سبب دی یو ابدلا ده بل اتحاد ده سبب دی چې د چا په واسطه ابدلا وي یعنې مړي ته نزدېکت وي نو چې هغه یې اول به نه وړي لکه زوی دی او د زوی زوی دی نو د زوی زوی کې د دې مړي رشته دار د زوی د وجې نه دی دا نوسې نو چې زوی بیا به چې پلار دی نو نیکه به نه وړي ولې ځکه د نیکه ابدلا او نسبت دې مړي ته د پلار د وجې نه دی نو چې پلار بیا به نه وړي چې ورور وي د ورور زوی به نه وړي ولې د ورور زوی کې د دې مړي رشته دار دی د چا د وجې رشته دار دی د دې ورور نو چې ورور وي د ورور زوی به نه وړي دا قاعده ده زه ورپسې چې تره وي د تره زوی به نه وړي ولې د تره دا زوی که د مړي خپل دی د چا د وجې نه خپل دی د دې تره د وجې نه نو چې تره وي د تره زوی به نه وړي بس دا یو قاعده شوه چې د چا په ذریعه ابتلا ده څه مې وایي چا په ذریعه ابتلا ده نو چې هغه نږدې وي نو هلته نو چې پلار وي نو د پلار مور به ځکه د پلار د مور ابتلا د چا د وجې راغلې ده د دې پلار الله اکبر پوهېږې که د پلار دا مور چې د دې مړي خپله د چا د وجې خپله ده دا چې پلار یې نه وړي چې مور وي د مور مور به نه وړي د
ځکه د مور چې د مړي خپله د دې په امید وجې ده دا یو قاعده. دویمه قاعده کوم ده چې کوم ځای کې اتحاد د سبب راشي په یو سبب نو بیا به قریب وړي بعید به نه وړي. هم امه ده ام الام څه ده هغه هم امه ده نو سبب یو شو نو چې سبب یو شو نو چې نږدې وي لرې به څنګه وړي راشه اوسه ام او ام الاب چې یو ځای شي ام او ام الاب چې یو ځای شي نو دا امه کې سبب عمومت دی ام الاب کې سبب عمومت څنګه یو شي په خبره پوه شوې اوس راشه قاعدې له چې پلار وي نو صرف ابویات به محرومې امویات به نی محروم ولې ځکه ام الاب ابتلا د اب د وجې نه ده نو چې اب وي نو ام الاب به نوړي پر لومبۍ قاعدې به نه او ام الام به وړي ولې به ام الام وړي ځکه چې د ام الام ابتلا د اب د وجې نه ده د ام الاب ابتلا د اب د وجې ده نو بنا بر قاعده اوله چې اب وي ام الاب به نوړي او ام الام ابتلا د مور په وجه ده د پلار په وجه نه ده نو لومبۍ سبب نشته دویم سبب هم نشته د اب په حیثیت د ابوت وړي او ام الام په حیث د امومت وړي سبب هم جدا سبب هم یو نشو نه پېښې پې د ام الام ادلام نشته د اب په واسطه د ام الاب ادلا ده نو چې اب وي نو ام الاب به نوړي ولې بنا بر قاعده اوله ام الاب ادلا د اب د وجې ده نو چې اب شته ام الاب به نوړي ام الام به وړي ولې ځکه ام الام د اب په واسطه ادلا نه ده د چا په واسطه ده د ام نو لومبۍ سبب هم نشته دویم هم نشته اب په حیثیت د ابوت وړي پلاروالی هغه په حیثیت د امومت وړي مور ته ام الام ته ام وای نو دویم هم نشته نو میراث په وړي محجوب کېږي اوس راشه که امه وه نو ام الام هم محجوبه ده ولې ادلا ده څه شی دی ادلا ده امه شته اله ام الام به نوړي ولې اره ده په سبب ده چې ده په سبب ده چې هغه امه شته دی به څنګه اوسي او سبب هم یو دی دواړه پکې راغلل ځکه دیم په حیثیت د عمومت وړي ام الام هم په حیثیت د عمومت وړي او چې امه وي نو ام الاب هم محجوبه شوه ولې ادلا خو نشته ام الاب خو د پلار په واسطه ده د ام په واسطه خو نه ده خو اتحاد د سبب پکې شته دی من حیث العمومت وړي ام الاب هم په حیث د عمومت وړي نو چې نږدې وي په سبب کې نو لرې به نه وړي قاعده اوس پوه شوې څنګه شوه قاعده چې ابوي شبه ابویات محروم دي ولې ادلا په ده ده نو چې دی وي نه به وړي امویات محجوب نه دي ولې ځکه نه اتحاد د سبب شته نه ادلا شته او چې امه وي دواړه محجوب دي ام الام محجوب ده ولې ادلا هم شته اتحاد د سبب هم شته او ام الاب محجوب ده ولې ادلا نشته خو اتحاد د سبب شته دا مې راته ناشنا قاعده وښودله زه اوسه نو ګوره میراث د جدې مع ابنها چې د مړي پلار وي د دې جدې زوی حسن ابن عرفه د هغه استاد یزید ابن هارون د هغه استاد محمد ابن سالم د هغه استاد شعبي د هغه استاد مسروق هغه استاد عبدالله بن مسعود قال سوی فی الجدة په جده کې مع ابنها سره د چا نه د زوی د دې جدې نه وی دا اوله جده ده اطعمها رسول الله صلی الله علیه وسلم سدسا چې سدس ورکه مع ابیها او زوی جمدی دی دا د عبدالله بن مسعود روایت دی او مولانا صاحب دې باندې تعامل د یو صحابي نشته ولې نشته چا بسې معلومیږي دا چې دا منسوخ دی تعامل د صحابو په حدیث به څنګه نه معلومیږي دا چې دا منسوخ دی ولې چې زوی د مړي شته د جدې زوی شته د مړي پلار نو جده به څنګه یوسي دا وی اوله ده وروسته لاړ شه ورته هذا حدیث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه يزيد بن هارون بمتفرد وذكر كلام مشتاق وقد ورث بعض اصحاب النبي الجده مع ابنها ولم يورثها بعضهم ذکر ادلا راغلی ده نو میراث زید ابن ثابت او څومره چې جماهیر صحابه دي ټول میراث به نه وړي دا منسوخ دی دا روایت
زه اوس ورپسې شه. او دویم جواب څه کوم؟ دویم جواب هم دا دی د عبدالله بن مسعود نه چې دی د میراث حصه نه وه ورکړې، دا رسول الله مبارک هسې طعمه والا ورکړې وه. دا پیغمبر مبارک ولا د میراث حصه نه ده ورکړې، هسې یو طعمه والا ورکړې ده. اطعمها رسول الله صلی الله علیه وسلم. حصه د میراث نه ده، یو نیا او د یو لږ غوندې شی والا ورکړه، لږ غوندې شی. واذا حضر اولو القسمة څنګه اولو واذا حضر القسمة اولو القربى څنګه دي؟ سر یو کس وایه واذا حضر یاره یو کس وایه که نه یو ټولې وایه ورو ورو وایه نو موږ پرې روپې نه شو. څنګه دي؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. دا څه دی؟ بس اذا حضر القسمة اولو القربى چې قسمت کېږي د مړي د مال، اولو القربى هغه مراد دي چې د هغوی پکې حصه ني. رشتہ داران موجود دي په ځای حصه نشته، یتیمانان موجود دي حصه نشته، مساکین موجود دي حصه نشته. فاطعموهم لغونې شی ولا ورکوئ. دا میراث تقسیموي د دوی سترګې غریبانان په تمه کې د مونږ خو نشته را دوی میراث تقسیمېږي. نو فاطعموهم طعمه څه شی ولا ورکوئ، دا سره ولا لغونې شی ورکوئ. نو رسول الله مبارک دې نیاله د سره لغونې شی ورکړی دی د وارثانو په اذن. دغه طعمه ده. زه اوس ورپسې شه. قال ما مات وی ذوي الارحامو کې دی. ها كتب معي يعني زيو ليقلما عمر خط ليقما سرا زيو ليقلما أبو عبيدة كنبي عليه السلام قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. إذا كان وارث نوين وارث الله ورسوله. الله ورسولنا مراد تلتقي بيت المال يسوكيني مال بچا لذي بيت المال. والخال وارث من لا وارث له يخفل ذي رحم يخفل اغاز عصبا و اهل رد عصبا نسبی سببی اهل رد ذوی الفروض نی نو بیا ماما وارث ذوی الارحام. چا بده؟ معدی قریب بوے. ها الحمد لله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي او ماما وارث ته چې چا نور وارثان ذوي الفروض او عصبات او اهل رد وغيره ني. ها هذا حديث حسن غريب وقد ارسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. والى هذا الحديث وقد ارسله بعضهم عائشة بكنشتا واختلف فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. والى هذا الحديث ذهب اكثر اهل العلم في توريث ذوي الارحام. واما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. زيد بن ثابت هغه سوي وجماهير ټول وي چې نه ماما او دا ذوي الارحام او کې بیا ورکا. ها باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني وعن مجاهد الاصبهاني عن مجاهد بن وزان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقع من في النخلة فمات فقال مولا معتق د نبی علیہ السلام واقع شو پریوت معتق من عزق د اون د غنچکنا. عزق په عین سره غنچک ته وای مراد نه د اون سر دی دا نخ عزق دا نخلي غنچکنا مراد نه نخلي غسر دی. فمات فقال انظروا هل له من وارث اشتا قالوا لا قال فاتبعوه الى بعض اهل القريه. فګوره چې ارکل وارث نو پیغمبر مبارک معتق ته نو غل مال راځي کنه راځي. وای ما خو پرون ویلو کنه چې د الفروض ني اهل رد ني نو بیا به عصبا که نسبی ني سببی معتق دی نو پیغمبر مبارک معتق و مال خداغه کېده. نو رسول الله مبارک وادفعوه الى بعض القريه. نو په دې د علماء اجماع ده چې د څوک مړ شي دغه د کلي والا او پکې میراث نه کېږي. دا د پیغمبر مبارک
د رسول الله مبارک کېدو نو د هغې اختیار ده که چاله ورکوي ورېږي بعضې اهل قریه ولې یو طعمه ورکړه یو هبه ورکړه یو صدقه یې ورکړه پیغمبر مالک دی ځکه هغې معتق دی نه دا نه چې ګنې په طریقه د میراث سره جزاک الله ورپسې شه مولا اسفل څه ته ویلې کېږي مولا اعلی معتق ته وایي مولا اسفل معتق ته وایي مخکې ده وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حوصلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه یو عبد یې ذات کړی و هغې پرېښود فاعطاه النبي صلی میراثه نو هغه له میراث ورکړه میراث به عبد له نه ورکړي معتق له به ورکړي معتق له نشي ورکولی نو مال د بیت المال کېږي دا میراث او د بیت المال متصرف څوک دی بادشاه نو پیغمبر مبارک په حیث د ارث نه دی ورکړی اوس هم که د بادشاه خوښه یو مرئي دی وله ورکوي وردي کې اهل قریه له ورکوي وردي کې مال د بیت المال دی شابسې هذا حديث حسن والعمل عند اهل العلم في هذا الباب اذا مات رجل ولم يترك عشرة ان ميراثه يجعل في بيته شابسې او د بیت المال متصرف هغه وخت کې رسول الله مبارک و نو د هغه اختیار و شابسې باب ما جاء في انقال الميراث بين المسلم والكافر آو موانعی میراث را میدان چهار موانعی میراث را میدان چهار موانع د میراث څلورو پیژنه رق و قتل و اختلاف دین و دار رق څه مطلب پلار یې حر دی او زوی یې مریی دی یو بل نه میراث نشي وړی دی مثال دوه ورونه دي یو مریی دی یو حر دی میراث نشي وړی قتل یو کس لګي شو بل یې مړ که یو کس لګي شو بل یې مړ که میراث به نه وړي خو دا کم قتل دا هغه قتل دی چې یا قصاص لازمیږي یا دیت لازمیږي نور تفصیل دی خپلو کتابونو کې ویلی دی اختلاف دین یو کافر دی بل مسلمان دی یو بل نه میراث نشي وړي اختلاف دار یو دار حرب کې اوسیږي مستقل او بل په دار اسلام کې اوسیږي د یو بل نه چې یو مړ شي نو مستقل سکونت ورې عارضي نه د یو بل نه میراث به نه وړي زه اوس ورپسې شه وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان رضي الله تعالى عنه عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلما وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حديث مالك وهم دي وهم فيه مالك دا عمر نے عمر جوړ کړی دی وګور عمر نے څه جوړ کړی دی عمر بدقه فرق دی عمر ابن عثمان دی اصل کې او دی عمر ابن عثمان وای شبا ای شابه سي نو دا مالک شاګردان بعض قوم څه وای عمر وای او بعض عمر وای شابه سي دا مشهور دی عمر نه دی ها سلام صلى الله عليه وسلم او یوازې الشافعي نه دی د نور ائمه وربعو دی لا يتوارثون اهل ملة شتى د یو بل نه میراث نشي وړلی شابسې داسې نه لا يتوارث اهل ملتين شتى ورپسې شه محشي دی هغه دې لیکلی دی دا دی هغه حدیث راغی ها خو شتى مسلمان د کافر نه یهودي د عیسائی نه وثني د یهودي نه یو بل نه نشي وړلی او بعض علما وایي چې نه زمونږ د امام صاحب مذهب دا دی چې هغوی د یو بل نه وړلی شي وی ولې الکفر كلهم ملة واحدة مسلمان نه نشي وړی او نه دی مسلمان وړی شي ورپسې جبلي شوه
صلی الله علیه قاتل به میراث نوړي ولې وهم دی چې تا جوړ دی میراث ته مړ کړ چې دی پې پابندي ولګوله نو بیا به څوک وارث نه وجني چې که دی ملک هم هسې میراث نه چې موړی نو څه لی وجنه خو هغه قتل چې په هغه قصاص لازمیږي یا څه یا دیت د دې کې به تفصیل کوم ښه 5 قسمه د قتل به ویم قتل عمد شبه عمد قتل خطا بیا خطا 2 قسمه دي خطا فی الفعل او خطا فی القصد او یو جاری مجرای خطا او یو قتل بسببین څو شو 5 قتل عمد شبه عمد قتل خطا خطا بیا 2 قسمه دي خطا فی الفعل او خطا فی القصد او جاری مجرای خطا جاری مجرا دا چې مور په بچی ور باوړي او قتل بسببین چې یو کوی په لاره ایستی دی او د پلار په لاره تو پکې پرېوته نو را به شي دې کې تفصیل دلته صرف دومره ووایه چې هغه قاتل محروم دی چې په دې قتل یا قصاص راځي یا دیت زه اوس ورپسې شه هذا حديث لا يصح ولا يعرف هذا الا من هذا الوجه واسحاق بن عبد الله كان ابي ثروه قد تركه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل ولم يدع او دا هغه پنځ ضعیف دی ها وداود على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث على الخطا وخطا عمدا وقال خطا یې کا عمد په خطا کې دیت او په عمد کې قصاص وي ها وقال بعضهم اذا كان الخطا خطا فانه يرث او د قتل خطا کې وړي مالک صاحب وای ائمه ثلاثه وي نه که خطا وي که عمد وي نو نه به وړي ورپسې شه ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها وفي او عقل خو وی چې خاوند دی چا مړ که نو دې وخت کې خو یې ښځه اوس پردی شوه صرف عدت کې ناسته ده نو میراث به ترې نه وړي د هغه دیت نه ولې چې ځکه هغه دیت کم وخت کې لازم شو د ده د مرګ نه پس لازم شو هغه وخت یو دا ښځه نه ده لیکن حدیث کې راځي چې وړې شي دي ولې ځکه نسبت هغه جون ته دی دا دیت د چا د وجې نه راغی هغه جون دی ختم که کم جون کې چې دا ښځه د ده ښځه وه زه اوس ورپسې شه قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمر الدية على الآخرة دیت په عاقلو دی عاقلو کې به تفصیل راځي کاکاجي د خپل باب را روان دی زه به صرف دومره ویم چې عاقله څه ته وایي لږ پې ځان پوه کړه چې په حدیث پوه شي عقل منع ته وایي د عقل تم عقل په دې نسبت وایي چې سړی د غلطو نه منع کوي چې لیوني وي هغه هر څه باندې ورځي عقل عین قاف عقال هغې رسۍ ته وایي چې د اوښ دا رکبه پې وتړي ولې ورته عقال وایي اوښ د تښتېدو نه منع کوي نو عقل دیت ته وایي ولې ځکه دا سړی د مرګ نه منع کوي چې دیت په وارثانو راځي نو وارثان به ده ته وایي چې خوار شي ډرایوینګ نه درځي ګاډي ته کښېننې ګورې موږ باندې سبا دیت راځي چې ښکار په چل نه پوهېږې ټوپک لاس کې ماله څوک به درنه مړ شي دیت دې په موږ راځي نو عقل دیت ته وایي دیم چې دې ته ګوري چې په ما خو به دیت راشي په دې به غلطي نه کوي دا دیت عقل سړی منع کوي وارث د عاقله سړی منع کوي چې چل نه درځي ولې ښکار کوي سړی به دنه ولګي مړ به شي نو دیت دې په موږ راځي اوس عاقله څوک دي دا ائمه ثلاثو په نزد عاقله عصبه دي وارثان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نزد عاقله اهل التناصر دي مثلا یو سړی په موټر کې روانو په ډرایوینګ او سړی یې مړ کړ قتل خطا دی نو د ائمه ثلاثو په نزد عاقله څوک دي تربورانی دي بچی دي او رونه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه اهل التناصر دي اهل التناصر څه ته وایي چې یو بل سره ودرېږي دا خو یې که صرف په عصبه دې راوسته نو دا خو د هغوی استیصال به وشي بیخګندي به یې وشي هغو 4-5 کسان دي اوښان به د کوم ځای نه پیدا کوي اهل التناصر اهل التناصر پیژنې زه تاسو پوه کړم اهل التناصر څه ته وایي لکه یو ډریور دی او د هغه چې کوم یونین دی د دې ډریورانو خپل یو جماعت وي که نه یو صدر یو سیکرټري دوی چې یو ډرایور سره څوک څه زیاتي وکړي نو ټول اړتال کوي هلکه وایي دا زمونږ د ټولو بدن اړتالي نو کم یونین چې د دې ډریورانو دی یو بل سره نصرت کوي یو بل سره مدد کوي نو حقه باندې به دا دیت تقسیمېږي پوه شوه که نه پوه شوې د دوکاندارانو خپل یو یونین دی د دوکاندارانو چې
یو دکاندار سره پولیس زیاتې کوي ټول وی اړتال هغه د دکاندارانو مشر اعلان وکړي سبا دکانونه بند کړي حکومت په موږ ټکس راوسته او یا دا چل دی پولیس مو تنګوي نو بس دکانونه بند نو اهل التناصر چې دا یو بل سره نصرت کوي او په کاپې کې یو بل سره نومونه لیکلي شوي دي او چندې ورکوي د میاشتې هغه خپل مشر لره جمع کوي دې ته اهل التناصر وایي او چې کوم روایت کې دا راځي چې دیت ته عصبه و دی نو د هغې نه امام صاحب جواب کوي چې هغه زمانه کې عصبه اهل التناصر هغه زمانه کې عصبه سو اهل التناصر یو بل سره به ودرېدل د یو بل مدد به یې کوه زه اوس ورپسې شه للعصبه ای علی العصبه یا للعصبین مراد به بیا وارثان اخلي زه اوس نبی علیہ السلام قضا فی جنین امرأة من بنی لحیانا یو خزه و داغین ماشوم اغرزید د چا په غزار باندې یو بل خزه ولا په خېټه ضربه ورکړه ماشوم ته پریوته دې ماشوم ته جنین وای جمنون پټوالی ته وای د مور ګېډه کې پټ دی جن پیریانو ته وای پټ دی میجن هلمټ ته وای د اوسپنې ټوپی سر پې پټ دی نو دا جنین دغه بچی ته وای یادو ساته مولانا صاحب که چا خېټه باندې ضربه ورکړه او بچی ته جمدې پریوت او بیا مړ شو بالاتفاق پوره دیت به ورکوي ځکه د د ضربې د وجې نه یو جمدې ماشوم مړ شو خو که بچی ته مړ پریوت نو پوره دیت پې نشته پته نه لګي چې دا په دې ضربه مړ شوی دی پریوتی دی او که مخکې نه مړو ضربې سره پریوتی دی بیا بسې څه مې وویې که بچی جمدې پریوته او مړ شو پوره دیت دی پته ولګېده چې جمدې بچی ردی په ضربه باندې مړ شوی دی او که بچی مړ پریوت احتمال لري چې په دې ضربه مړ شوی دی او پریوت او احتمال لري چې مخکې نه مړو ضربې سره پریوت نو غره به ورکوي غره څه ته وایي غره اصل کې بیاس ته وایي په جبهې د فرض کې غر غر محجلون د اس په جبهه کې چې کم بیاس د هغې ته وایي نو بیا د هغې نه منتقل شو مطلق اس ته وایي نو د هغې نه منتقل شو مطلق ذات ته وایي غره ذات ته وایي ذات ته نو یو ذات به ورکې ذات څه یا به عبد ورکې یا به امه ورکې او که عبد او امنو لکه دا زمانه نو 1500 درهم به ورکې 1500 درهم یا د هغې قیمت به ورکې او لږ صبر وکړه درهم شرعي قضا مسکین شنو کان سماسا هست یک سرخا دو جو څه مطلب یو درهم 3 ماسې یوه رته او 15 ایسه د رته ده 1500 درهم یو درهم 3 ماسې دی الا څه 3 ماسې او یوه رته او 2 اوربشې د رته 15 ایسه 3 ماسا 1 صحیح 1/5 رتی نو 1500 درهم به ورکې صبر کوه دې کې تفصیل به ووایم او کوي چې دلته یې درته جوړ کړم هم به درته ووایم تاسو سره خو کالکولیټر شته که نه شته که نشته دا شی او نو شته نو 500 له په دریو کې ضرب ورکړه 1500 درهم دی نو 3 ماسې دي نو څو شو هلکه یو 1500 ماسې شوې پوه شوې څو ماسې شوې ما سره ووایې 1500 ماسې بس او یوه رتی ده نو یوه رتی چې 1500 درهم یو رتی کې ضرب ورکړه نو 1500 رتی شوې څو شوې که 1500 درهم دی نو یو درهم 3 ماسې دی نو چې دریو کې د ضرب ورکړه نو 1500 ماسې شوې دا خو ځان سره کېده او یو درهم بیا د 300 ماسو سره یو رتی ده نو چې یو رتی ده نو 1500 رتی شوې او بل څه دي 15 ایسه د رتی څو 15 ایسه نو په 5 تقسیم کا 1500 نو څو شو 100 رتی شو څو شوې نو 100 رتی د 500 رتو سره یو ځای که څو شو 600 رتی او بیا راشه 12 رتی یو ماسۍ نه 8 رتی یو ماسۍ 8 رتی نو 600 پاتو تقسیم کا شابه پنځه یا دي نو 15 یا ماسې ته جوړې شوې وختي څو ماسې وې 1500
نو 1575 شوې څو شو 1575 نو 1500 او 15 او یا په 12 تقسیم کا چې تولې ته جوړې شي 1575 په 12 تقسیم کا چې څو ته جوړې شي تولې ته جوړې شي ها 131.2 ماہ سے 131.2 ماہ سے دا اشاری 171 تولے شوے دا تولے تے من جوڑے کڑے 171 تولے شوے 131 تولے 132 کدا دا کسر بتے ختم کو 132 تولے شوے نن سبا تولا پسو دا سپین زر پتشتا ها 1600 نه ده زیاته را ګرانه ده نو مړه ځانه مو وایه که نه چې ته پوره ریټ چاته معلوم دی چې سپین زر په څو توله دي تا ته یاد دی پوره څو باندې په 1700 دی واخیست ها نو 1700 ضرب 132 ورکه ضرب 132 ضرب 1700 2,24,400 2,02,000 او 400 دا د نن حساب شستا دا هغې 500 درهم بس خلاصه دا ده چې درهم څو دی 3 ماسې یو رته 15 حصه د رته او ماسه څه ته وایي یو توله 12 ماسې ده یو توله 12 ماسې ده یو ماسه 8 رته ده درهم شرعی ازا مسکین شونو درهم شرعی لدی مسکین نواورا درهم شرعی ازا مسکین شونو لدی مسکین نواورا کان سے ماسا ہست یک سرخا 2 جاو کان سے ماسا ہست درے ماسی دی یک سرخا رتے تاوی 2 جاو 2 اوربش دنبوریده اگا اوربش چی دا لکه دا سوکت پریشه وی اگا 2 اوربش اگا چی علمو تلیلی دی نو 15 ایسا دا سرخه او دا رتے تی جوڑے گی زاو سر پسے شاہ نو قضا فیصلہ وکړه نبی علیہ السلام په جنین د قضا کې د بنو لحیان قبیله سقط میتا مړ پرې وته په ضربې د بلې خدای سره دا قید و سره ولاګاوه مړ پرې وته ولې که جام دې پرې وته مړ شو وایا پورا دیت لازمیږي نو قضا فیصلہ وکړه په غرې سره عبد بدل له غرې شه دې ذات غرې نه ذات بوالم عبد یا اما ثم ان المرأة التي قضى عليها بغرة اغا خذ چې فیصله په غره کړې وا اغا خذ چې فیصله په چا کړې وا په غره اغا ضارب خذا توفيت ملشوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم چې میراث داغلی بنيها وزوجها بل څوک وارثانینو نو زوج له ولا میراث ورکو بچولا نو چې د مړي اولاد وي نو د زوج ربع کېږي یاد دي کنه او باقی د زامنو وإن عقله ديت تدي على عصبتها ما اوجد عصبونا مراد زمون پر اهل التناصر دي او دا اي موصل اسو پر اغا عصبه دي چې کم په میراث کې دي او ما جواب وکړه چې اغا زمانه کې سو اهل التناصر هم دغ عصبه وروا يونس هذا الحديث دليل ما سره سدي مولانا صاحب تما دلیل مو آیا کنه رسول الله مبارک اغا صحابي چې اغا 2 کسانې وجلی او تیر شوی دي کنه ابي معونه والا چې پیغمبر علیہ السلام لاړ او بنو نذیر ته موږ سره مدد وکړي یاد دي دا دې ګوره دا خپل عصبه او هدیت وانه غش رسول الله مبارک بلکې لاړ هغه يهوديانو له چې چا سره میثاق کړي وهلو تناصر وکړه هغوی له لاړ او د هغوی نه هدیت غوښته دا مخکې لاړ شوه او الته یوازې سعید ابن مسیب ودلته وسره ابو سلمه مرګري شو ها او مالک صرف څوک راوړي هغه د زهري استادانو کې سعید ابن مسیب راوړي او مرسل یې راوړي او یونس دواړه راوړي سعید او ابو سلمه یاد شو کنه ورپسې شاه
بس فرق څه شو د عمر د عبدالعزیز ابن عمر ابن عبدالعزیز د هغه استاد عبدالله ابن موهب او بعض عبدالله ابن وهب وایي موهب او وهب کې او استاد تمیم الداری رضی الله عنه دی وی ما سوال وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ما سنت فی الرجل من اهل الشرک سره طریقه سنت طریقه یسلم چې مسلمان شي په لاس د یو رجل د مسلمانانو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو اولی الناس بمحیاه و مماته دی په ژوند او مرګ ټولو خلکو نه نږدې دی دا مطلب نه دی چې میراث پتې وړي بعضې خلک دا معنا لي چې میراث پې وړي موږ وایو نه په ژوند کې دې ورسره مدد وکړي او په مرګ کې دې پې کفن واچي جنازه دې وکړي تجهیز و تکفین دې وله وکړي ورپسې شه نور چا په لاس اسلام راوړو نو دا وارث نه ګرځي ها او څوک وهب څوک موهب یادوي ها او بعض وای چې عبدالله ابن موهب او تمیم الداری منځ کې قبیصه ابن زویب راوي دي ها نو دا سیم دی ښه ځکه چې د عبدالله ابن موهب د تمیم الداری نه سما ثابت نه د منقطع دی او که پکې واسطه راله د قبیصه ابن زویب نو بیا متصل شو ها دی وای زما پریز متصل نه دی قبیصه پکې نه ګوري چې قبیصه پکې نه بیا منقطع دی ها او بعضې وی ورکا چې چا په لاس اسلام راوړو نور وارثان یې نه ورکوله ها او زمونږ هم دا مذهب دی ها چې ولا لمن اعتقد دی خو موثق نه دی د په لاس خو اسلام راوړی دی ها صلی الله علیه وسلم زنا وکړه د حریه د امې سره نو ولد زنا دی لا یرثو د دې زانی پلار نه میراث نه وړي اتفاق دی ولا یورثو د ده نه میراث نشي وړلی هلکه میراث خو به تې مور وړي نه لا یورثو دا چې هغه زاني به تې میراث نه وړي لا یرثو د هغه خپل پلار زاني نه ولا یورثو د ده نه به میراث هغه زاني ته نه منتقل کړي لا یورثو الی الزاني نور مور یې د مور خو بچی دی هغه به دې میراث وړي ورپسې شه او ابن لهیعه ضعیف ته ځکه یې غیر ووی ها صلی الله او بلا به وړي هغه څوک چې مال وړي لیکن دا مطلق نه دی مقید دی صرف ذکور به وړي زوی د مولا که زوی نه زوی د زوی لور یې نشي وړی پلار د مولا و ان علا رور د مولا و ان سفل تر د مولا و ان مقید دی دا حدیث ضعیف هم د ابن لهیعه دی پکې ها ونصريه دا عن لاندې دی ها المرأة تحوز خضر جمع کوي درې قسمه د مواریثو ثلاثه انواع درې قسمه جمع کوي عتیقها یو د خپل آزاد شوي مرئي یو ښځه لګي شوه یو ماشوم یې آزاد کړي یو سړی یې آزاد کړي یو ښځه یې آزاده کړه او هغه معتق مړ شو نو معتق له میراث راځي که نه راځي نو دې ښځې له به راځي ما ویلو که نه چې معتق لکه ذوي الفروض نو یا عصبه نسبیه نو عصبه سببی لراځي چې معتق دی نو که ښځه معتقه وه دی له به راځي ولقیتها لقیت څه چې کم ماشوم لقیت په لاره پروت و او دې ښځې راوچت که او دې لوی که اصل کې مونږ وایو چې میراث ته لقیت ته دې ښځې نه دی د بیت المال دی خو چونکې دې راوچت کړی دی پالنه یې کوي نو بیت المال دې دې له بیا ورکړي وولدها الذي لعنت عنه او د دې ښځې بچی چې لعان دی شوی دی څنګه یو ښځه باندې خاوند الزام ولګو چې دا بچی زما نه دی تا زنا کړی نو قاضي له به لاړ شي لعان به وکړي اب راشي انشاءالله د لعان تفصیل ترمذي بخاري کې دا ښځه به څلور قسمونه وخوري چې دا بچی ما زنا نه ده کړې دا د خاوند دی او که مې کړي په ما د غضبي او خاوند به څلور قسمونه وخوري چې دا بچی زما نه دی دا رضاني نه دی او که زما نه په ما دی دروغ غیب نه په ما دی د خدای لعنتي نو بیا به قاضي د دې ښځې خاوند منځ کې تفریق راولي بچی د پلار نه شو بچی د چا شو د زانیم نه شو د پلار هم د مور شو دغه مور ته میراث وړلی شي
ولد د دې ښځې الذي هغه ولد لاعنت چې لعان شوی دی د دې ښځې له دې بچي نه یا د دې بچي په وجه عن او اجلیه به کما هذا حدیث نو څو قسمه نه میراث وړي وایه دا درې قسمه هذا حدیث حسن کې حسن بیا نشته په طریقه د ارث مړي شي غریب لا نعرف الا من حديث محمد بن حرب دي متفرد على هذا الوجه فدي سند آخر الفرائض بس بكم